زكريا عليه الصلاة والسلام الله تعالی بچه اوختن الله رب العزت بچه و توارک نیکمال صالح نارینا بچه یحیی علیه الصلاة والسلام الله رب العزت و توارک نو لکه څرنګه مخکې ایتونو کې ذکر شو چې یاره بی مریم څه وه دی به عبادتخانې کې عبادت کول او دې ته به مسمه میوې راتللی کړو نو دې ایتونو کې وإذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفاک وطهرک د بیبي مریم درجه او صفات او فضیلت ذکر کړي او دې ایتونو معلومیږي چې دغه د الله تعالی ولی او بزرګ ښځه وه او ملائکو ته یې الله رب العزت ته بهتره کړې د ټولو ښځو نه چې څومره ښځې او مخلوق کې ته بهترینه ښځه یې او بل دا چې الله تعالی عبادت کوه د الله تعالی تابعداري کوه رکوع او سجده کوه یعنې مطلب او داس المنځ او دا عبادت په نه پرېږدي دې خبرې کې څو مسایلو طرف ته اشاره دی یو دا چې کسا ښځو طرف ته د دې خبرې ترغیب دی چې تاسو امت کې بهترین ښځه جوړېدلی شو په دې طریقې سره اول نمبر چې د الله تعالی دین تابعدار وو د پیغمبر سنتو تابعدار وو او بل د خپلو خاوندانو تابعدار وو او ګناهونو وغیره نه ځان ساتل پکار وي لکه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې زه د معراج واقعه وشم مطلب چې معراج په شوی باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنتونو او اسمانونو او جهنمونو سیر وکړی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا جهنم کې ټول نه زیاتې څوې ښځې وي نو دې ایتونو کې دا خبره ذکر کوي دا نه دی چې ښځې به جهنم ته خامخا ځي اصل خبره دا یې چې دوی د الله تعالی د دین تابعداري وکړي د پیغمبر سنتو تابعداري وکړي او بله دا خبره هم کیدی شي چې یوې ښځې د لاسه د یو کور جوړېدی هم شي او یو کور ړنګېدلی هم شي مطلب که د خاوند تابعداره وي د الله تعالی دین د پیغمبر سنتو تابعداره وي دا کور جوړ دی د لاس سره او که دا چې نه وي بیا د لاسه یو کور وړاندې معاشره بیا ورانه دی ختمه دی او بل دا چې دا ښځې چې دا هم د الله تعالی تابعداري او د الله تعالی بندګانې دي لکه مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې ښځو سره کوم سلوک او کوم معاملات کېدلو نو ډېر بد او کردار به دوی معاشرې کې دوی سره ډېر بد سلوک به کېدل ډېر بد اخلاق به دوی سره استعمالېدلو به کله هم چې یوې ښځې به خپله کوم محاورې بیمارۍ دې څخه راغلی نو کور کې بس یو سیټ ته به بس بېله یو کمره وه نه به چا خبرې اترې کولې نه به دې راسه چا خوراک او څښاک به کول خاوندان ټول به نه جدا شول هر چا او ډېر سخت به دوی ته بد کتله کېدلو خو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغلل او دغه قرآن کریم راوړل او دې کې دغه سورت نساء مکمل د ښځو نامې باندې سورت نازل شو او همدارنګې سورې نور نازل شو د ښځو فضیلت او د ښځو حقوق بیان کو او ذکر کو خلکو کې کله چې دې خبرې شعور او پوهې راوړل هغه نه پس دې ښځو ته د دوی کومه درجه الله تعالی ورکړې ده د پیغمبر سنت کومه درجه دوی ته میلاو دی نو هغه درجه او حیثیت کې بیا خلکو وګڼلې هغه ځای کې وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ کله ویلو ملائکو اے مریم ان الله اصطفاک یقینا الله تعالی چې ته اوچته کړې یا غوره کړې بهتره کړې وطهرك واصطفاك على النساء العالمين او دې پاک کړي مطلب پاک دمنه جوړه کړي واصطفاك امرګه بهتر کړي درجه در کړي د پټولو خزو باندې یا مریم قنوتی اے مریم ته تبداري کا لربک ربل رب والا واسجدي او سجدا کا ورکعي او رکوع مع الراكعين سره د رکوع کوونکو نه مطلب ته هم او داس امن ما پرېږده څکره هم یو ښځه یا یو انسان یو درجې ته ورسېږي مطلب د چا نه عالم جوړ شي یا ښځې نه عالمه جوړه شي یا څوک عاجز شي یا ښځه عاجز شي خو دا به نه کوي چې د الله تعالی عبادت او داس مونځ پرېږدوي
نه بلکې دا پیغمبر تابعداري د الله تعالی احکاماتو تابعداري وکړي. او اصل کې د آیتونو کې تمهید یې روانه خبره طرف ته الله تعالی مریم ته زوی ورکړي عیسی علیه السلام بغیر د هوام نه. نو دې کې فضیلت او بهترواله ذکر کړي دا تمهید تړي هغه خبره ته شان او مرتبه او د هغې فضیلت بیان وشو. او پرون ویلو چې دغه آیتونه څه دي راتلونکي آیتونو دپاره تمهید تړي، یعنی مطلب د آیتونو چې کوم دي دا خبره مخکې نه روانوي او دې خبرې تېرولي چې الله تعالی به بیا بیبي مریم ته بچی به ورکوي او بغیر د خاوند نه، او بیبي مریم چې دا به افسوس کوي په دې خبرې باندې چې الله تعالی ما خو دا څوک انسان بشر نږدې شوی نه دی او ما نه دغه څرنګ پیدا شي او دا خلک به ځي. نو دغه واقعات ذکر کوي او د نن آیتونو کې دا خبره ذکر کوي. الله رب العزت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک. دا کومه واقعه مو بیان کړه د مخکې کومې خبرې مو وکړې دا خبرونه ټول د غیب نه وو او وحی ذریعې سره مو ټول تا ته بیان کړو. او یو د دې غیب خبرونه دا هم دی اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم، چې کله بیبي مریم مور نظر عمر چې یاره ما د خېټې کې څه وي نو دا به د الله تعالی د کور خدمت به کوي. او چې کله هغه پیدا شو نو هغه ښځه وه نر نه و. نو اوس دا خبره ذکر کوي چې یاره دی پرورش به څوک به کوي. نو الله رب العزت فرمایي اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفرون، چې کله خبره دې مې راوړله چې یاره بیبي مریم پرورش به څوک یې ستی به څوک آیا زکریا علیه السلام او همدارنګې د کوم مکې منجور خلک وو هغوی چې نه دا د مو حق دی مو دې خدمت مو یې پرورش کوو. نو بیا خبره په دې باندې وشوله چې یاره کلمونه به اوبو ته اچوو سمندر ته، چې چوره په الټا طرف باندې لاړ بس هغه به د دې کفالت او ذمهواره خلي. نو بیا زکریا علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و د همدې په حق کې فیصله وشوله. نو الله تعالی ذکر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی دا واقعه د عیب نه او موږ ته دا وحی په ذریعې سره بیان کړه. او ایمان امید یې شي چې بغیر به موږ تاسو ایمان او یقین وي چې بالکل قرآن کریم کې کوم ذکر دی همدا شان دی واقعه دا بالکل شوی دی. ذلك من انباء الغیب نوحیه، دا بعض خبرونه یعنی د کوم واقعات بیانېږي د بعض یعنی د ځانو نه دا د غیب نه دی یعنی پټ دي چا ته هم نه دي پته نه وه. نوحی الیک مو وحی وکړه ته وما کنت لدیهم او ته د دوی سره نه وې حاضر کوم ټایم کې اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم، چې کله دوی خپل کلامونه اچولو دریاب ته چې یاره څوک کوي د مریم والا پرورش او څوک په ستی دغه د چا په لازمي او د چا په ذمهواري کې وي دا بیبي مریم. وما کنت لدیهم اذ یختصمون او نه وې ته د دوی سره چې کله دوی خپل منځ کې بحث او مباحثه کوله. اصل کې دې ته خبر کې دې چې اشاره دی چې بریلیان او همدارنګې نور خلک مشرکین هغوی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې علم غیب دی علم غیب هیڅ کلام نه دی. ولې دا خلک قرآن کریم مني چې کله قرآن کریم مني نو دا آیت ته بیا سوچ وکړه چې دا الله تعالی څه فرمایي چې انباء الغیب نوحیه الیک، دا د غیب خبره موږ ته وحی په ذریعې سره بیان کړي دي. که چېرې نبي کریم صلی الله علیه وسلم علم غیب او دا واقعه به ورته بغیر وحی پاته وای که نه خلکو ته بیان کړي وای که نه. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم په دې خبرې ګواه دی چې دا هم لکه څرنګه موږ انسانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وو، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې په انسانانو کې دینه اوچته هستي بله نشته دی، پاکه او اوچته ځکه د انبیاو امام دی. وما كنت لديهم اذ يختصمون واذ قالت الملائکة یا مریم
سکلا ویلو ملیکو اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منه اللہ تعالیٰ سر درگئی تا پا کلمے سر دخپل زان طرفنا یعنی دخپل طرفنا کلمے مطلب ستا تبال تعالیٰ بچے درگئی اسمه المسیح نما بدی والا مسیحوی یعنی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ زوید مریم دانا میں ہوئی وجیہن فی الدنیا والآخرہ مخور وی پا دنیا اپا آخرت کی ومن المقربین او درنگی دنیز دکریشو نبوی یعنی دا مرتبی والا یوچت مرتبی خوند ہوئی مطلب پیغمبر ہوئی لوی درجہ ہوئی اللہ تعالیٰ کتاب ہم ورکی اولی امام پیشو رزر بچے مولیشو چو آدم کے او بیا کلا بین سے بدو توشن بیا داتا مکی سی رزر بچیو تا رخ تلا ورکی او ناس صلیح نکان بچی بیا تا جدی او گڑی وی جگہ خوشری دا سیادہ خوشری زر روشی نومدارنگی زکریا علیہ السلام دا غطا پوزی دا پراؤ سیادہ خوشری خبری سے دا کلا بوی قال رب أن يكون لي غلام ویلو زکریا علیہ السلام چاہید ماربا چرنگ بشی ماد پرا بچے وقد بلغنی الکبرو یقیناً ما ترسید لید بڑھوالے وامرت عاقر آغزد ما شن دی دیجے کہ زکریا علیہ السلام یو تپوزی دواجنا ہم کڑاو عام طور بندے قانون دا دنیا داری سے دار الاسباب دی دا دنیا بغیر دا اسباب نکی نا اسباب دی زکی نشتا ہے زکاة زکریا علیہ السلام بڑھا دیا و خسائم بڑھا گئی دے نو زکاة دا تپوس کئی چیرا اسباب نا بغیر دنیا کی چلیں کی گی خورت اللہ فرمائی قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء چکرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہوئی نو بید بغیر دا اسبابنا آریو ام نعمت ورکی گورا دا بچیم خیستا نعمتو ندی پا گلو نعمتو نکی دا اللہ تعالیٰ یولوی او خیستا غٹ نعمت دی عام طور بندی خلقو دے پاتا نلگی جو چاوا دکڑی آکس نبیا تپوس وکی نو دا ملکو تاواز کئی چکال کذالک اللہ یفعل ما یشاء اللہ تعالیٰ ہم درہیں کار کئی جو چاہتے خواشی بغیر دے حسابنا قال رب اجعل لی آیتا نزکریہ علیہ السلام خوش علی بتمشو او دا خبر کی اید مارا ووگزی مد پر آیا و نخی و علامات سماوت سا علاموی سمادت بچے رکی نور ادلاو دیز قول آیاتو کا نتا نشنا بداوی نخ بداوی اللہ تکلم الناس ستبا خبر نکی دا خلق سرا سلاست ایام الا رمضان دریش پہ او دریوریزی ودا خبر با خلق سرا نکی الا رمضان مگر پہ شری سرا کدیس کی سڑی زین کے شکالش حدیث کی رجیز خبر بندور دروز نزیاد مانا دی اب یہ دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر سے بند کری ہوئی نبازد اللہ تعالیٰ طرفنا حکم ہو او مخی امتنوں کی دا چیزوں مدرنگی وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا نو یدوات اخبر راوی یعنی ذکر کوا در اخبر را دیر وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ او در اخب تسبیح بینام سبی او بگئی کے